أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نور اطلسم سپارہ آیات نمبر 27 یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم د سورہ نور په اول کې د بے حیايۍ د مخنیوي لپاره د بعضی ګناهونو د هغې سزاګانې ذکر شولې لکه په چا تهمت لګول نو د هغې سزا د حد قذف سزا دغه چې کوم دی ذکر شوله دغه رنګې نورې سزاګانې هم د دې دپاره ذکر شولې چې د بے حیايۍ مخنیوي وشي اوس دلته کې داسې احکامات الله تعالی بیاني چې د بے حیايۍ دروازه بند شي داسې احکامات چې د بے حیايۍ دروازه به بند شي او د انسان د عزت حفاظت وشي او داسې حالات پیدا نشي چې د بے حیايۍ لار پې کولاو شي نو په هغې حکمونو کې یو حکم د استئذان دی اجازت طلب کول اجازت غوښتل الله تعالی فرمایي تاسو چې چا کور ته داخلېږئ نو لومبي اجازت غواړئ نو بغیر اجازت نه د چا کور ته داخلېدل دا چې کوم دی جایز نه دي په دې کې چې کوم دی حکمتونه دي چې ته د چا کور ته بغیر د اجازت نه ور داخلېږي نو په چا به دې نظر ولګي په یو نامحرمه زنانه باندې دا مونږ ویلیو چې په نورو شریعتونو کې عین ګناه به حرامه وه د ګناه چې کوم اسباب هغه به حرام وي زمونږ شریعت مطهره دې کې دا خبره ده چې ګناه عین ګناه چې کومه ده حرامه ده خو د ګناه دپاره کومې لارې دي کوم اسباب دي هغه هم الله تعالی حرام کړي لکه عین ګناه بدکاري ده زنا ده د هغې دپاره اسباب د هغې دپاره حالات او د هغې دپاره لارې د سترګې دي نظر دی نو د دې وجې نه الله تعالی مؤمنینو ته وایي مؤمناتو ته چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مؤمنانو او مؤمناتو ته وایي چې کله تاسو له نامحرمه چې کوم دی مخې له راشي نو خپل نظرونه ښکته کوئ نو دا اسباب دي د ګناه نو دا هم الله تعالی حرام کړي دي نو د دې وجې نه چې تاسو د چا کور ته به داخلېږئ نو اجازت غواړئ خو افسوس دا دی چې نن په دې باندې غیرو خو عمل کړی دی خو مسلمانان په دې باندې د عمل نه خالی دي مسلمانان په دې کې ډېره زیاته سستی کوي حالانکه اجازت غوښتل دا واجب دي چې کور ته ور داخلېږي نو اجازت په غواړي د چا کور ته ور داخلېږي د چا داسې ځای ته چې هغه د هغه ځان له ځای وي هغه د بیټک ولیني هغه د هغه حجره ولیني خو چې دی پکې ځان نه ناست دی نو ته به اجازت طلب کوې اجازت په غواړي عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې څوک اجازت نه غواړي نو دی د قرآن نه انکار کوونکی دی د قرآن نه انکار کوي او په دې اجازت کې ډېر حکمتونه الله تعالی ایښي دي بېشماره حکمتونه دي خو ځینې حکمتونه هغه علماو لیکلي دي یو حکمت په دې کې دا دی چې ته د چا کور ته بغیر د اجازت نه ور داخلېږي نو کیدای شي په نامحرمه زنانه دې نظر ولګي او نظر دې ولګېدو وروستو بیا خبرې شروع شولې وروستو په دمه دمه باندې عین ګناه ته دې ځان ورسېږي څومره هلاکت دا انسان ورته وشو څومره په هلاکت کې ور وغورځېدو نو یو حکمت پکې دا دی چې د انسان د نظر حفاظت وشي نو د ټولو اندامونو حفاظت وشي
دویم دا دی چې الله تعالی د هر انسان دپاره د اوسېدو دپاره یو ځای مقرر کړی دی، یو ځای ورله ورکړی دی. اګو د خپل کور دی، اګو د په کرایه باندې کور اخیستی دی، اګو د چا په کور کې په سوال او په کرایه باندې پاتې کېږي. خو انسان ته الله تعالی یو جدا د اوسېدو ځای ورکړی دی. قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي جعل لکم من بیوتکم سکنا، الله تعالی ستاسو دپاره ستاسو کورونه د سکون ځایونه ګرځولي. نو سکون به پکې الله غي وي چې دته څوک بغیر د اجازت نه را داخلي. اوس د ده طبیعت نه غواړي او یو کس راغی دته په سر باندې کېناستو، نو طبیعت یې نه غوښتي دته تکلیف ورسېدو، نو سکون پکې پیدا نه شو. الله وی دا کورونه مو ستاسو دپاره د سکون ذریعه ګرځول، سکون مې ګرځول دی چې سکون میلو شي. نو ته بغیر د اجازت چې کوم دی ورننوتلې، نو هغه په تا باندې خفه شو، او چې خفه شو تکلیف ورته ورسېدو. نو الله د سکون دپاره کور جوړ کړل، تا پکې ورته تکلیف ورسو، نو دا د لوی عظیمه ګناه وکړه. بل حکمت پکې دا دی چې بعضې وخت کې یو کس په تنهایۍ کې کار کول غواړي. بعضې کارونه جایز دي خو هغه دې چاته ښودل نه غواړي، راز کې ساتل غواړي، نو دې کور کې مشغول دی او په تنهایۍ کې خپل یو کار کوي او ته پې ورننوتلې، نو دا تا د هغه کومه پرده چې هغه دې ماته کړله، تکلیف دې ورته ورسو. او مسلمان د تکلیف ورکول دا حرام دی. نو چې د مسلمان د تکلیف نه انسان بچ شي، دا پکې چې کوم دی بل حکمت. بله دا چې دا اجازت په مهذبه طریقه باندې غواړي، داسې به نه غواړي چې ته اوس لړ شي او په ور باندې بېوار راکېدې یا کوڅه کې چغې شروع کړي، چغې شروع کړي دومره چغې ووه چې هغه اوده واړه وله راویښ کړي. نو دا مهذبه طریقه نه ده. مهذبه طریقه دا ده چې په ښکلې طریقه، په احسنه طریقه، په کلاره باندې ور وټکئ، سیټ ته ودرېږي. په مهذبه طریقه باندې انسان چې کوم دی اجازت غواړي. بلکې د زنانو په کور کې داخليږي، یعنی زنانه کوم کور ته را داخليږي دا به اجازت غواړي. ایاس رضی الله عنه دا فرمایي موږ 4 زنانه او موږ به چې کله عایشه رضی الله عنها ملاقات ته پرتللو، نو موږ به 4 واړو د عایشه رضی الله عنها نه اجازت غوښت. یوازې دا نه ده چې سړی به اجازت غواړي او ښځه به اجازت نه غواړي، بس ښځه به اجازت غواړي چې د چا کور ته داخلي. کو تا سره په دې کور کې صرف یو مور پاتې کېږي، بیا در باندې اجازت غوښتل دا واجب دي. ته به اجازت غواړي او اجازت دا نه دی چې ته خامخا لفظ د اجازت استعمال کړي. ټوخی وکړي سړی، مری تازه کړي، د خپو نه کشار وباسي، ور وټکوي. نو که مور در سره پاتې کېږي یا خویندې در سره پاتې کېږي او نور نامحرمه زنانه روندارانې وغیره در سره نه وي، بیا هم اجازت غوښتل دا واجب. یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي د الله پیغمبره زما سره خو مور پاتې کېږي، زه به هم اجازت غواړم. نبي علیه السلام ورته وفرمیل او ته به هم اجازت غواړې. بیا ورته وایي د الله پیغمبره صرف مور را سره پاتې کېږي، نور نامحرمه زنانه را سره نشته دی، بیا به هم اجازت غواړم. نبي علیه السلام ورته وفرمیل او. په درېیمه بیا صحابي د الله پیغمبر صرف مور مې ده. نبي علیه السلام پوه شو دې نه پوهېږي. نبي علیه السلام ورته وفرمیل ته خپله مور بربنډه لیدل غواړې چې مور دې غسل کوي او ته بغیر د اجازته وردن نشي او ته خپله مور ووینې، دا ستا زړه غواړي؟ هغه بس الله تعالی پیغمبره زما مور او پلار دې په تاسو قربان شي. اوس پوه شو. نو که مور د سره پاتې کېږي اجازت غوښتل دا واجب دي. که خویندې د سره پاتې کېږي، رویرې د سره پاتې کېږي، خورزې د سره پاتې کېږي، بیا اجازت غوښتل واجب دي. او که رندوارانې سره پاتې کېږي نو بیا خو هغه نامحرمه دي، بیا خو اجازت غوښتل چې کوم دی ضروري دی، واجب. البته کو بیبي صرف بیبي د ستا کور کې صرف بیبي د سره پاتې کېږي، نو په دې صورت کې اجازت غوښتل خو واجب نه دي، البته مستحب دي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنهما چې کله ور داخلېدو نو اجازت به غوښتو. نو که صرف بیبي د سره په کور کې پاتې کېږي، بیا اجازت غوښتل دا مستحب دي، واجب دي. نو دا ټولې خبرې دا د قرآن دي او د شریعت خبرې دي، خو موږ ټولو چې کوم دی شاته غورځوو دي. بیا د استیزان سنت طریقه دا ده چې رومبې سړی سلام وکړي، بیا اجازت غواړي،
یا ډومبې سړی اجازت وغواړي بیا سلام وکړي. دا دواړه خبرې ضروري دي، دواړه خبرې ضروري دي. اوس په دې کې به څه کوي؟ ډومبې به اجازت غواړي او ډومبې به سلام کوي. نو هغه سړی بیا حالاتو ته ګوري چې دی د چا ملاقات له لاړو او سړی په دروازه کې ومونته، نو بس السلام علیکم، یې به چا نظر پرېوته نو السلام علیکم سلام دی واچي، وروستو د اجازت وغواړي. او که څوک نشته دی ډومبې د اجازت وغواړي چې دنې نه اجازت میلاو شي وروستو د سلام واچي. نو دا سنت طریقه ده چې په دې طریقه باندې مونږ او تاسو خپلو کورونو ته هم داخلېږي. بل دا اجازت چې غواړي دا هم په ښکلې طریقه باندې مهذب الفاظ د هغې دپاره استعمال کړي، مهذب الفاظ. لکه نبی علیه السلام له یو کس راغی او اجازت یې غوښتو، نو وی الجو زه داخل شمه. نو الوج او الجو معنی دا ده په عربی کې دا په تنګ ځای کې په زوره ننوتو ته ویلی شي. نو نبی علیه السلام چې کله دا الفاظ واورېدو چې دا صحابي خو وي چې الجو زه درته په تنګ ځای کې زه په زور در داخلېدی شمه، دا خو عربو. نو نبی علیه السلام بل صحابي ته ورشه وي دې ته وایي چې دا الفاظ ټیک نه دي، داسې ووایه چې ادخلو زه داخلېدی شمه، مهذب الفاظ. نو هغه صحابي واورېدو نو ورته ووایه چې لومبی ووایه چې السلام علیکم، په تاسو باندې دې سلام وي، او وروستو ووایه چې ادخلو. نو هغه صحابي واورېدل نو په خپله د هغه ځای نه وي چې السلام علیکم ادخلو. نو نبی علیه السلام ورته نعم اجازت یې ولا ورکړه. نو مهذب الفاظ د اجازت لپاره راوړل دا چې کوم دی پکار دی. صحیح طریقه دا ده چې سړی اجازت غواړي خپل نوم واخلي، ور دې وټکو هغه د دنې نه اواز وکړي څوک یې، زه پلانګي یم، خو بیا هم ونه پېژندې نو د پلانګي زوی یم، خو بیا هم ونه پېژندې د پلانګي کلي یم. پوره تعارف چې کوم دی سړي وکړي چې پلانګي د پلانګي زوی د پلانګي کلي یم، زه دننه داخلېدی شم، اجازت غواړي. لکه څنګه چې حضرت عمر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اجازت غوښته. د عمر رضی الله اجازت داسې غوښته، السلام علی رسول الله، علی رسول الله، سلام دی په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، السلام علیکم او سلام دی په تاسو ټولو باندې. ایدخل عمر، آیا عمر داخلېدی شي؟ عمر داخل شي؟ دا اجازت حضرت عمر رضی الله عنه غوښته. خو بدترینه طریقه زمونږ دا ده چې دنې نه څوک اواز وکړي ته څوک یې، نو مونږ ورته وایي زه یم. نبي دا زه یم لفظ به نه وایي، زه یم څه مطلب؟ حضرت معیره بن شعبه رضی الله عنه نه یو کس اجازت وغوښته، هغه ورته وایي من انت، ته څوک یې؟ نو هغه ورته وایي انا. نو هغه ورته وایي انا خو زما په ملګرو کې څوک نشته، انا مطلب دی چې زه یم. معیره بن شعبه ورته وایي څوک یې؟ ده ورته وایي زه یم. نو هغه وایي زه یم خو زما په ملګرو کې څوک نشته دي، غوسه شو. نو چې دا ته څوک وي ته څوک یې، نو خپل نوم واخله چې کوم د مشهور نوم دی هغه ورته ور واخله. د بعضې خلکو نوم یو مشهور په بل لفظ سره وي، نو چې کوم د مشهور نوم دی اکه نوم ورته واخله. حضرت جابر رضی الله عنه دا نبی علیه السلام نه اجازت غوښتو، نو هغه ورته څوک یې؟ نو ده ورته وایي انا، زه یم. نبی اسلامي انا 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 په تعجب سره وي چې انا څه شی دی، لکه انا څه ته ویلی شي؟ خپل نوم واخله چې زه پلانګي یم او د پلانګي زوی یم، بس کو خلک دې پېژني چې بس صرف یو نوم واخله چې پلانګي یم، دقه ولا کافي دی. او که بیا هم ونه پېژندلې بیا د پلار نوم سړی واخلي، د کلي نوم ورسره سړی واخلي. دا سنت جبریل هم دی، سنت جبریل دی. دا جبریل علیه السلام چې کله معراج لتلو، نبی علیه السلام معراج لبوتو، نو هر آسمان دروازه به ټکوله، هغې به وي من انت، ده به وي انا جبریل. نو اجازت جبریل علیه السلام غوښتلی او خپل نوم یې ښودلی دی او دی ورسره هم ویلي دي چې ما سره رسول الله صلی الله علیه وسلم وي. اجازت ورته میلاو شوی دی، په بره باندې تلي. خو ناکاره طریقه زمونږ دا ده چې بعضې وخت کې څوک اواز وکړي، دی ور وټکوي، هغه وي ته څوک یې، بس دی خاموش شي، دا نه وي چې زه پلانګی یم، خاموش یې غلي. نو دا ناکاره طریقه ده. تاسو څوک وي ته څوک یې، نو خپل تعارف دا چې کوم دی ضروري دی.
بعضې وختونه داسې وشي چې سړی چا سره لړ شي ملاقات دپاره او هغه اوزګار نی نو هغه ورته وایي واپس شه بیا راشه دې ټایم کې د ملاقات وخت نشته دی زما سره نو دی به پرې خفه کېږي نه دا د دې دغه چې کوم دی د دې کوربه حق دی دا چې دی په یو داسې کار کې مشغوله دی او ته ورله ورته وټاکو نو دی به دې ټایم کې اوزګار نه یم اکثر نو ته به ورته کټ نه اچوې په کوڅه کې چې کټ دی ورته اچوي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حضرت سعد رضی الله عنه هغه ته نبی علیه السلام راغی او سعد ته چې کوم دی درې پیرې سلام وکړي السلام علیک بیا السلام علیک درې پیرې سلام واچو په سعد رضی الله عنه سعد رضی الله عنه به غلی وعلیک السلام یا رسول الله سلام جواب به ورکو خو غلی به ورک نبی اسلام چې کله درې پیرې سلام واچو او جواب را نه غنو واپس شو د کوڅې نه خپه خوشاله باندې نو سعد رضی الله عنه پسې راووتو ورته د الله پیغمبر درې پیرې مې ستاسو आवाज واورېدو خو مال دې خبرې مزه راکول چې بار بار ستاسو د خولې مبارک نه په ما باندې سلامتی راځي د دې وجه نه مې تیز आवाज نه کو د الله پیغمبر ته واست اجازه دا کمال عشق د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره خو د سعد رضی الله عنه دې طرف ته دغه ټیم کې سوچ نه تلو چې ګور د الله پیغمبر ته تکلیف هم په دې باندې ملاوي تکلیف په وته ملاوي هغه باندې عشق غالب په صحابه باندې د دې وجه نه هغه د نبی علیه السلام د الفاظ او د خبرې مبارک دا په خپل لګېدلې د دې وجه نه سعد رضی الله عنه بیا راووتو نبی علیه السلام ځان سره بوت درې پیرې یو سړی اجازت وغواړي درې پیرې د ور وټکاو سوکراو نه واتو څلورم پیره باندې به ور نه ټکې بس واپس پځي د دې اوزګار نه لکه نبی علیه السلام درې پیرې سلام واچو سعد رضی الله عنه आवाज ورکو خو نبی علیه السلام وانه اورېدو نبی السلام واپس شو او خپه خوشاله باندې واپس شو بلکې دا ملمه مو غوسه کېږم د قربتن چې بس تا پسې درغلی وم ور مې د ټکاو غوسه کې ناسومه او ته نه راوتې غوسه کېږي بنا نبی علیه السلام غوسه نه ده نو د قربه دا حق دی خو د میلمه هم دا حق دی دا قربه به هم داسې نه کېږي چې دغه بړستن اغوستي او کور کې ناست دی او د چا سره ضروري کار دی او دې وړو ته وي چې نشته دی یا دې اوزګار نه دی نه د ته هم شریعت دا حکم کوي چې ستا سخته مجبوري نه ده نو میلمه دله راغلی دی راوځه ملاقات ورسره نو دا د هغه دپاره هم دا خبره ده یو عالم دی یو بزرګ دی نو هغه ته بیا ټیمه ور ټکول دا د آدابو خلاف دی یو لوی عالم دی مطالعه کې مصروفه دی کتابونه لیکي مسایل روباسي نو ده ته به ور نه ټکای د ده به ټیم معلوم کړي چې کم ټیم کې دی په خپله باندې راوځي نو ده نه بیا د مسلې تپوس کوي یا ستا ورسره څه کار دی خپل کار به ورسره او دا د قرآن مجید نه ثابت دي رسول الله صلی الله علیه وسلم له بانډچیان رالل او هغوی په تیزه نبی علیه السلام ته اوازونه کول څه کار یې ورسره نو الله تعالی وفرمیل ولو انهم صبروا حتى تخرج نبی علیه السلام الله تعالی فرمایي خو چېرې بېشکه دوی صبر کړی وي تر دې پورې چې ته راوتې وي الیهم دوی ته لکان خیرا لهم نو دا به دوی دپاره ډېره غوره خبره چې دوی به صبر کړی وي تاسو په خپله باندې راوتې وئ او صحابو بیا دا عمل کړی دی چې کوم لوی فقها صحابو عالمانو لوی صحابو کې هغوی له به څوک د مسلې تپوس لپاره تلل نو باید صحابه داسې وو چې هغوی به چاته ورته ور نه ټکو چې هغوی په خپله باندې راووتل نو دوی به لاړو د مسلې تپوس پې دی نو دا ټول آداب دا د شریعت آداب دي خو دا آداب مونږ خپل کړل نو د ډېرو فتنو او فساداتو نه به الله تعالی مونږ بچ کړي نو دې کې دا احکامات بیانېږي یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو لا تدخلوا تاسو مه داخلېږئ بیوتن داسې کورونو ته غیر بیوتکم چې ستاسو د کورونو نه علاوه وي د بل چا کورونو ته بغیر د اجازت مه داخلېږئ حتی تر دې پورې تستأنسوا چې تاسو اجازت وغواړئ او تسلموا سلام واچوئ علی اهلها په خپل اهل باندې علی اهلها د دې کور په اهل باندې د کور والا باندې سلام واچوئ د هغې نه اجازت وغواړئ ذالکم خیر لکم دا ډېره غوره خبره ده ستاسو دپاره لعلکم تذکرون دپاره دې چې تاسو نصیحت قبول کړئ فإن لم تجدوا کو چېرې تاسو بیا ونه مومئ فیها په دې کې احدا هېڅوک نو فلا تدخلوها نو بس تاسو مه داخلېږئ دې کورونو ته
او کور نه آواز رانغی یا څوک پکې نشته دی اجازت ملو نشو یا آواز رانغی نو دې کور ته مه داخلېږئ حتی تر دې پورې یؤذنا چې اجازت وکړي شي لکم تاسو ته و ان قیل او کچری اویلی شي لکم تاسو ته چې ارجعوا واپس شئ نو فرجعوا تاسو واپس شئ خو دنې نه آواز راغی اوس اوسګار نیمه یا کور څوک شته دی نه تاسو اوس لاړ شئ نو بس تاسو واپس شئ دا به نه کوې کټ به ورته نه اچوئ په کوڅه کې هو ازکا دا ډیره پاکیزه خبره ده لکم ستاسو دپاره والله الله تعالی بما په هڅه باندې تعملون چې تاسو کوئ علیم پوهه دی لیس علیکم نشته په تاسو باندې جناح څه ګناه ان تدخلوا دا چې تاسو داخل شئ بیوتن کورونو ته غیر مسکونه چې غیر مسکونه وي غیر مسکونه چې پکې څوک نه اوسېږي فیها په هغې کې متاع سامان وي لکم ستاسو دپاره والله الله تعالی یعلم پوهیږي ما په هغه څه باندې تبدونه چې تاسو یې ښکاره کوئ وما او هغه څه باندې تکتمون چې تاسو یې پټوئ داسې کورونه دي داسې ځایونه دي چې هغه مسکونه نه دي غیر مسکونه دي څوک پکې اوسېږي نه ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله د استیزان حکم نازل شو تاسو اجازت غواړئ نو سره فکر پیدا شو نو راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو چې یا رسول الله د عربو د قریش دی خو شام ته دې طرف ته چې کوم دی سفرې کوي او تجارت په عرض باندې ځي نو هلته په لارو کې خلکو مسافرخانې جوړې کړي نو د هغې اجازت په چا نه اخلو چې هلته کې مونږ دمه نو الله تعالی دا آیاتونه نازل کړل چې لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونة چې کوم غیر مسکونه ځایونه دي نو هغې ته بغیر د اجازت نه داخلېدی شي بغیر د اجازت نه لکه اسپتال شو اسپتال د بغیر د اجازت نه دغه رنګې چې کوم دی د مسافرخانه شوه دې د بغیر د اجازت نه داخلېدی شي د چا مثال په طور داسې اجره ده او عام خلک ورته ځي راځي هغه ځایونه چې هلته عام خلک ځي راځي د چا ذاتي نه وي یا د اجره د ذاتي ده خو عام طور ورته خلک ځي راځي نو هغې کې بیا د اجازت ضرورت نشته دی دغه رنګې چې کوم دی ریلوے سټیشن شو دغه رنګې دا څومره ځایونه داسې چې هلته عام خلک ځي راځي نو غیر مسکونه دي نو په هغې کې بیا اجازت غوښتل دا ضروري نه دي البته بعضې ځایونه په دغه سرکاري ځایونو کې داسې دي چې هغې ته د داخلېدو یا د هغه هغې کې ځان له د خلکو کمرې دي یا خاص ځایونه دي د خلکو یا په هغې باندې سیکورټي ګارډ سیکورټي ولاړه ده نو بیا د هغې حکم دا دی چې د هغې نه سړي اجازت طلب کړي اجازت دی وغواړي که اجازت ته میلاو شو نو بس دننه ور داخل شه خو اجازت ته میلاو نه شو نو بس مه ور داخلېږه یا بعض ځایونو کې ټیکټونه میلاویږي پارک ته سړی ځي نو بغیر د ټیکټه داخلېدل دا ممنوع دي ناجایز دي ټیکټ په اخلي بیا ور داخلېدلی شي دا ټیکټ چې کوم دی دا اجازت دا اجازتنامه ده نو لیس علیکم نشته دی په تاسو باندې جناح څه ګناه ان تدخلوا دا چې تاسو داخل شئ بیوتن داسې کورونو ته غیر مسکونه چې هغه غیر مسکونه دي یعنې په هغې کې هېڅوک نه اوسېږي هېڅوک پکې نه اوسېږي فیها بلکې په هغې کې متاع سامان وي لکم ستاسو دپاره والله الله تعالی یعلم پوهېږي ما په هغه څه باندې تبدونه چې تاسو یې ښکاره کوئ وما په هغه څه باندې تکتمون چې تاسو یې پټوئ یا داسې دوکانونه شو یا د کاروبار ځایونه شو دې کې اجازت غوښتلو ته ضرورت نشته دی دې کې چې کوم دی حرج دی یعنې تنګي پکې بیا راځي او شریعت دا تنګي نه پرېږدي د دې وجې نه د کاروبار ځایونه شو دوکانونه شو یا د کاروبار نور ځایونه شو دې کې اجازت غوښتلو ته ضرورت نشته دی البته چې چا ځان له ځایونه دي خاص ځایونه دي ذاتي ځایونه دي نو په هغې کې بیا اجازت غوښتل دا واجب دي ضروري دي الله دا برکت وکړي سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله